أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك يقينا من وحي کړی تا ته پیغمبر علیہ السلام کما اوحینا لك څنګه موږ وحی کړی و الی نوح علیہ السلام ته او نبیین او پیغمبرانو ته من بعد پس داغنا واوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان او وحی کړی موږ دې پیغمبرانو ته دا چې کوم نمونه واغستې شو واتینا داود زبور اور کړو موږ داود علیہ السلام ته زبور کتاب ورسولا او س پیغمبران دا سره لګیو قد قصصناهم علیک چې موږ واقعات بیان کړی دي علیک تا ته من قبل مخکې دینا ورسولا او س پیغمبران دا سری لم نقصصهم علیک چې موږ واقعات نه دي بیان کړی تا ته یو لاک صدیق زره کم زیات پیغمبران دي قرآن پاک خود ټول واقعات نشته وکلم الله موسی خبر وکړي الله تعالی موسی علیہ السلام را تکلیما په خبرو کولو سره رسولا مبشرین دا پیغمبرانو چې خوشخبری ورکوونکي یا نیک عمل ایمان والو ته ومنذرین او د یاري خبر ورکوونکي کافر ته د الله یکون للناس د پاره چې نوی د پاره د خلکو علی الله په الله تعالی باندې حجت سه اعتراض بعد الرسل پس دراتلو د پیغمبرانو وکان الله دی الله تعالی عزیز حکیم زور اور پوا لکن الله ولیکن الله جل جلاله یشهد گواہی کوي بما انزل الیک په هغه کتاب ما چې نازل کړی تا ته انزله بعلمه نازل کړی دا الله تعالی دا کتاب دا قرآن پاک بعلمه په خپل علم سره والملائکه یشهدون او فرشتي هم په دې باندې گواہی کوي وکفا بالله شهید او کافی دی الله تعالی د جهاد د شهادت او د گواهی کوونکو نه بس د الله گواهی کافی ده ان الذين كفروا بشک کسان چې کافر دي وصدوا عن سبيل الله وخلق من کړي د لار د الله نه قد ضلوا ضلالا بعيدا فتای سر دی گمراه شو ضلالا بعيدا په گمراهی غټ سره بعید لری ته وي لری د حق نه داسې گمراهی شکار شو دي ان الذين كفروا بشک کسان چې کافر دي انکار یې کړی د الله نه وظلموا او ظلم یې کړی دی ظلم یې دارې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حیثیت د پیغمبر نه دی منلی لم یکن الله نه دی الله تعالی لیغفر لهم چې بخانو کې دي ته ولا لیهدیهم طریقا او نه دا چې اوښی دي ته لاره الا طریق جهنم که خی ودن کومه لار بوتغي طریق جهنم هغه لار د دوزخ خالدین فیها همیشه به دی پای کې ابدا تل تر تلوي وکانه ذالک او دا خبره الله په الله باندې یسیرن اسانه یا ایها الناس اے خلقو اے ټولو خلقو سره د جناتو قد جاءکم تیسر راغلی تاسو الرسول پیغمبر علیہ السلام بالحق په دین حق سره من ربکم د جانب طرف تاسو نه فآمنوا تاسو ایمان وروړئ خیر لکم دا بڑے غوړې ستاسو دپاره وان تکفروا که تاسو انکار کوئ کفر کوئ فإن لله پس بېشکه د الله تعالی دپاره دي ما فی السماوات هغه مخلوقات چې په اسمانو کې دي والارض په ځمکه کې دي وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما عالم او پوه یا اهل الکتاب ای اهل کتاب لا تغلو فی دینکم تاسو زیاتې مه کوئ د حد نه تجاوز مه کوئ فی دینکم په دین خپل کې او غدارې چې د عیسی علیه السلام دوره تعظیم کوئ چې هغه خدای ته ورسو دا ستاسو زیاتې دی تجاوز دی ولا تقولوا علی الله موای په الله باندې الا الحق مگر حق خبره انما المسیح بشک مسیح عیسی علیه السلام چې زوی د مریم بیبي دی رسول الله د الله پیغمبر دی وکلمته او کلمه د کن ده چې الله تعالی د کن کلمه متوجه کړه نو عیسی علیه السلام الله پیدا کړ القاها الی مریم او چې دغه کلمه د کن دا وړاندې کړه الله تعالی مریم بیبي ته وروح منه او د دې دپاره چې دا روح وي د الله له طرف نه او یا وروح منه دا خاوند د روح و د عیسی علیه السلام د الله له طرف نه فآمنوا بالله ورسوله ایمان وروړئ په الله باندې د الله په پیغمبرانو باندې ولا تقولوا موایت او صلاتون چې خدایان درې دي خدایان درې نه دي دی به
الله تعالی د عیسی علیہ السلام مور مریم بی بی او دریم عیسی علیہ السلام دا خدایان دي. الله تعالی فرمایي داسې مه وایئ چې خدایان درې دي. انتهو منع شئ تاسو د دریو خدایانو د منلو نه، خیر لکم دا غوره د ستاسو دپاره. انما الله بشکه الله تعالی جل اله واحد معبود یک یو دی، سبحانه پاکی د الله لره ان یکون له ولد دا چې وي د هغه دپاره اولاد. دین الله پاک دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا، او کافی دی الله تعالی کارساز.